السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مینوالو څنګه تاسو ته پته چې نن په مفتي سردار علي سلیمان باندې د یو نوجوان قاتلانه حمله کړې ده. په دغه حوالې سره یو څو خبرې کول غواړم چې اخر مفتي سردار علي صاحب داسې کومه خبره کړې وه یا داسې څه دغه یې کړی و چې دغه نوجوان دومره چې دی هغه په تشکیل رالی په مفتي سردار علي صاحب چې دی په هغه باندې قاتلانه حمله وکړله، یا یو نوجوان چې دی هغه ولې دومره حالت ته رسي او دومره حد ته رسي چې هغه په یو عالم دین باندې چې دی هغه د قتل چې دی اراده کوي په هغه باندې حمله کوي. نو دغه وجه ده چې تربیت نه شوی یا مفتي سردار علي صاحب چې په دغه موقع باندې کومه خبره کړې ده هغه به هم ستاسو د وړاندې چې انټرویو کوم مفتي سردار علي صاحب ورکړي کنه چې ما په دغه موقع باندې د منشیاتو خلاف خبره وکړله چې د منشیاتو چې دی مخنیوی دې وکړي شي، حکومت هم پکار چې په دې کې بھرپور کردار ادا کړي او دا منشیات چې دي زموږ نوجوان نسل چې دی تباه کوي د دې چې د مخنیوی وشي. نو دا خو یو ښه خبره ده او مفتي سردار علي صاحب یو بهترینه خبره کړې ده چې زموږ نوجوان هغه د هلاکت نه بچ شي، د نقصان نه بچ شي، د مصیبت نه بچ شي. خو دغه نوجوان سره د خپل احساس د خپل ژوند چې دی هغه احساس نه و. نو په مفتي سردار علي صاحب اوس مخکې څه صورتحال دی چې یا د کوم وجې نه ده په مفتي سردار علي صاحب باندې دا حمله کړې ده، خو دغه موقع باندې مفتي سردار علي صاحب چې دی ډېر زیات په منشیاتو خلاف باندې ورکړی و. نو دومره ده چې زموږ دا نوجوان ولې چې دی هغه دومره حالت ته رسي چې په یو عالم دین باندې چې دی حمله کوي. علما چې دي دا د امت د قوم چې دی هغه خیرخوا دي، علما چې دی هغه په نوجوان طبقه باندې خفه کېږي چې زموږ نوجوان چې دی هغه د منشیاتو نه د نقصاناتو نه د دې نه بچ شي او دا د معاشرې چې دی ناسور جوړ نه شي بلکې دا د معاشرې یو بهترین فرد جوړ شي او دا معاشرې ته چې دی فایده ورکړي، معاشرې ته نقصان ورنه کړي. نو علما په دغه کې دی تګودو کې په دغه کې دی کوشش کوي چې د علماو چې دی دا کوشش هم وي چې زموږ نوجوان چې دی هغه د نقصاناتو نه بچ شي. نو مفتي سردار علي صاحب په دغه حوالې سره دغه خبره کړې ده. نو دومره ده چې کله ماحول داسې جوړي چې د نشې ماحول دی، د منشیاتو ماحول دی، نو هغه سره بیا د هغه خپلو منشیاتو او د دې څیز قدر ورسوي د یو عالم قدر ورسره نشته دی، بیا ورسره د عالم قدر چې دی هغه نه. نو ځکه دغه کس چې دی هغه رالګي په مفتي سردار علي صاحب باندې چې دی هغه حمله کوي. خو دومره ده چې دا خبر دی پورې چې ګورو علما چې دی هغه زموږ ولي شي یا علما باندې موږ ولې دومره حالت ته رسو. علما به زموږ هغه کسب عالم بدي شي چې هغه به بدکاره بد کرداره به نشهیي به او عالم به ورته وایي چې نشه مه کوه دا حرامه ده. یو کس د جوارګر دی عالم به ورته وایي چې جواري مه کوه دا حرامه ده. یو کس د زیناکار دی عالم به ورته وایي چې زنا مه کوه دا حرام ده. نو په دې باندې به هغه دغه چې د عالم بدي شي. نو پکار ده چې زمونږ عالم بدي شي، پکار ده چې زمونږ عالم چې دی هغه خوش دغه سره مونږ محبت وکړو ځکه چې هغه زموږ خیرخوا دي. نو که موږ د علماو سره مجلس اختیار کړو، د علماو سره کینو نو او د علماو سره محبت کوو نو بیا به دومره حالت ته خبره هم چې دی هغه نه رسي او معاشره چې دی هغه به د نقصان نه بچېږي. زما ټولو نوجوانانو ته چې دی دا پیغام هم د دې دپاره دی چې موږ د علماو سره کینو، د علماو سره محبت وکړو، د علماو قدر وکړو. نو الله تعالی به زموږ د علماو هغه محبت به زموږ زړه کې پیدا کړي او د دین قدر چې دی الله به زموږ سره پیدا کړي. د دغه منشیاتو د دې څیزونو نه به الله جل شانه زموږ نفرت چې دی هغه پیدا کړي او څومره علما چې دی الله جل شانه د هغوی حفاظت وکړي. مفتي سردار علي صاحب ته هم دعا کوو الله دې روغ صحت ورنصیب کړي. او مفتي سردار علي صاحب خو یو جانانه سړی د څومره ښکلې وینا او مزاح یې دغه کوي او خو عام خلک خوښوي او بیا نو نوجوان دومره حالت ته رسي. نو وجه دا ده چې هغې به دغه کمزوري وه. نو زموږ دعا بندی چې الله دې مفتي سردار علي صاحب ته څومره علما دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي، هغې څوک بیماران دي صحت کامله عاجله ورکړي. او نوجوانانو دپاره دا دعا کوو چې څومره زموږ نوجوانان دي په غلطو چې دی هغه کارونو کې اخته دي او کردارونو کې دي الله دې دغه کردارونو نه دغه حالاتو نه راوباسي او خاص کر کوم منشیات دي یا په نشو کې اخته دي الله تعالی دې هغوی د نشو نه واړي او الله دې د معاشري او بهترین افراد چې دي هغه نوجوانان جوړ کړي او الله دې زموږ د ټولو په زړونو کې چې دی د علماو د نیکانو قدر چې دی هغه پیدا کړي. او مینوالو دا ویډیو چې دا هغه په دې نیت باندې صرف شیر کړي چې نوجوانو ته د ورسې او نوجوانو چې دی هغوی سره زموږ د دې علماو سره یو قدر چې دی هغه پیدا شي. نو دغه چې دی د علماو ناسته د علماو سره محبت د علماو قدر دا به زموږ د دنیا هم چې دی هغه د خیر سبب وي، د آخرت به هم د خیر سبب وي او د دنیا د دغه پریشانو او مصیبت نه چې دی الله جل شانه موږ په هغې سره محفوظ وساتي.